الله جل شانه د اسمانونو او ځمکې پیدا کړل په خپل ارادې سره، او د دې په پیدا کولو کې الله جل شانه د ګلکار د ترکاڼ محتاج نه دی، د میټیریل ادوات آلات د دې محتاج نه دی. الله پاک چې وغواړي د کوم څیز وجود اراده وفرمایي، هغه شی د الله ارادې سره وجود ته راشي. هغه دومره قوي او مضبوط ذات دی. د هغې عناصر، دهات، میټیریل هغه هم پیدا شي، هغه شی هم جوړ شي، او په هغې وخت هم نه لګي، وخت هم پرې نه لګي. کومو کارونو باندې چې چېرته وخت لګېدلی دی، لکه اسمانونو زونو پیدایش په باره کې راځي چې الله پاک دا په 6 ورځو کې پیدا کړل. دا کې په دې کې د الله جل شانه حکمتونه مضمر وي، د الله جل شانه حکمتونه یې پکې د هغې د وجې نه داسې کوي ګنې هغه ته په اسمانونو جوړولو کې هم د وخت ضرورت نشته چې دومره دورانیه پکار ده. بیا په دې کائناتو کې وسیع کائنات دي، په دې کې الله جل شانه انسان هم پیدا کو. بیا د انسان په 2 قسمو کې تقسیم شي. الله جل شانه فرمای انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. دا انسان مونږ د یو ساس کې نه پیدا کړی، امشاج هغه مخلوط ساس کې دی، قطره منی، او هغه داسې مخلوق دی چې د نر او د ماده منویت دواړې یوځای شي، دا اختلاط جدا دی. بیا دا یو اساس کې چې د دې نه مخکې جوړیږي، په دې کې مختلف اشیاء په دې کې ملاوت دی. خوراکونه چې انسان خوري، څښاک، مشروبات، خوراک خوري، څښاک خوري، یعنی مطعومات، مشروبات. بیا هر یو څیز چې انسان تنفس د ساه په ذریعه باندې د هغه بدن ته ځي، په دې نطفه مني کې د هغې اثر شته. بیا دغه ساس کې الله جل شانه دومره نري ساس کې د هغې ماشوم چې کوم د هغې نه پیدا کېږي، د هغه د آبا د اجدادو د نیکونو مخکې نه سلسله د هغې اثرات په دې کې منتقلېږي، په دې کې د هغې اثرات منتقلېږي. او کله په هغې ماشوم کې هغه په خوی خصلت کې د مور صفات غالب شي، کله د پلار دغه په شکل و صورت کې، کله د مور شکل و صورت غالب شي، کله د پلار، او کله د دې دواړو نه بلکې د هغې شاته چې نسل له کوم ځای نه را روان دی هغه ځای نه پکې اثر راشي. دا الله جل شانه دومره لطیف دی، لطیف باریک بین. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کس رالو، وی چې یا رسول الله زما زوی پیدا شو او زه په هغې زوی باندې شکي یم، دا زما نه دی. د الله رسول ورته وفرمایل چې ولې؟ وی چې د هغه رنګ تور دی، زما رنګ سپین دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ستا اوښان شته؟ وی چې یا رسول الله اوښان شته. پخوا عربو اوښان ساتل، خصوصا چې کوم به د ښار او د آبادۍ نه بهر پاتې کېدل، په دشته کې، په صحرا کې، په ځنګل کې، هغوی به اوښان ډېر ساتل. د هغوی ټول کاروبار دغه و. نو ده ورته وویل چې یا رسول الله اوښان مې شته. ورته یې وفرمایل چې هغه اوښانو رنګونه څنګه دي؟ وی سره اوښان دي. عرب سره اوښان ډېر خوښوي، په هغې کې تور شته؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل، هغه وویل چې او یا رسول الله تور پکې شته. دا تور اوښان د عربو بدې شي. ما مدینه منورې ته مونږ تلي وو، الله پاک دی بیا مونږ ټول بوزي چې د چا ارمان دی هغه دې خدای بوزي چې څوک تلي دي هغه، او الله جل شانه دې کمقلو خلکو دا توهمات او وسوسې دا ختمې کړي، دا کومې پابندیانې چې دي. نو یو اوښ والا نه لاړو، هغه ته هغه نه مو پیس کړل، مدینې منورې نه بهر په دشته کې. ما په کلي کې زمینداره مې هم کړې ده، نو غوا مې هم لشلې ده، نو ډېره مې لشلې. نو ما دا ارمانو چې دا اوښه ولشم. نو ما هغه سړي ته وویل چې وروره پی راته راکړه، مونږ ګڼ کسانو، او ما لغونې پرېږده دې اوښې ته زه دا اوښه په خپله لشم. نو هغه توره اوښه نیولې وه، هغه یې لشله. ما ته وایي چې دا مه لشه. ولې؟ وایي دا چکونه لګوي او دا ودرېږي نه. هغه چې ما وکته هغه رښتیا
هغه مالک چې د پیل شل نو هغه بخله یو طرف ته تاو کا کله به خله بل طرف ته تاو بڑ بڑ بیم کول او خله به وازه کا باغ به د چک لګولو پوره کوشش کول او په دې حالت ته نه پي واغشتل بیا بلو خیرونی ولا غسرا ماته وي وسراشه هغه ولاړه او د غوا تیوګ دی او د اوخي تی لند وي نو ماته د غیله شل ګران یو سودار می دی واغشته بل لا چې غوا چلشه نو هغه ته بکینی من بکینست او اوخه چلشه نو هغه ته د رکوع په حالت کې نیم بټیټ وي بیا به په ګوډو په منځ کې د لوخې نیولې او په دواړو لاسو باغله شل نه ما په دواړو لاسو نشول شلې په یوم راته ګران و سی تیلندو تی سختو پیرا وتل ته ګران او ما ته ورور راشته واخل زین شم لش مال ته اندازه ولګول چې دا تور او خان دا په خوې کې په فایده کې په ثمراتو کې د سرو خانونو کم وي د ارزان وي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې فرمایي چې قیامت ته نږدې به د تور او خان والا هغه خلک چې تور او خان سره او ګډي بيزي سره دا خلک به په پلازو دنګولو چتولو کې د یو بل وړاندې کی نن سبا غوخ راغله نو عرض می دا کولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تاسو کو هغه عربي سره ټول خان سرو خو چرته به یو نیم تور راشي وای چې تور پکشته وي او وې دا تور چرته نه بهر نه دی غشته او کده دیو خانونه پیدا دی یا رسول الله په دغه کې پیدا شوی وې دا تور ولې پیدا شو هغه وته وی هغه عربي لعل ارقا نزعه کې دیشي چې چرته رګ دی ځان پسې راخ کلی یعنی د پلار نیکه رګ ځان پسې راخ کلی پاغی کې څوک تور وو هغه کې ځان پسې راخ کلی نو ته فرمایي چې استاد اعظم کې دیشي رګ ځان پسې راخ کلی د پلار نیکه کې څوک تور تیر شي وځک دې کې زمونږ لپاره لوی درس دی چې اس به اس بدګماني کول نه دی پکار بعض خلک شکیان وي په خزو باندې په زنانو باندې په معمولی خبرو کې بدګمان شي نو دلته ډیر داسې راځي ته پوښتنه کوي د مسایلو نو عرض می دا کول چې انسان الله جل شانه پیدا کو ان خلقنا الانسان من نطفه د نطفینا امشاج دا چې نطفه ده چې هغه مخلوق او دا الله په دې باندې قادر دی د لری نه په دې کې اثرات په دې یو ساس کې راځي هغه دومره لطیف ذات بیا الله جل شانه چې کله پیدا کو فجعلناه سميعا بصيرا موږ د انسان سمیع او بصیر کو دیکھتا سنتا دیکھنے والا سننے والا بیا د دسترګي وی باغې باندې لیدل او قتل کوي او د غوګونی باغې باندې اوریدل کوي او بیا الله جل شانه فرمایي ان هديناه السبيل هر ځای کې الله پاک نسبت ځان طرف ته کوي ان ہم نے ایسا کیا مونږ داسې وکړه ان هديناه السبيل مونږ د لار او خولا ان هديناه السبيل اما شاکر و اما کفورا لار مو تو خولا مختصر الفاظ او معنا پکې دومره چې سړی باندې لیکل کې نو د عمر به ختم شي اغلار صدا انبیاء کرام دین اسلام شرایع د پیغمبرانو د یو سلسله د آدم علی السلام نه روانه ده د لار انبیاء کرام ته الله جل شانه خی انبیاء خپل قومونو امتونو ته خی کتاب هم وسر راغلی دا لار درسته ده صراط مستقیم ده دا لار کګی لار ډیری دي وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر اللہ جل شانہ کی طرف سیدھا راستہ پہنچتا ہے اور راستوں کے اندر ٹیڑے راستے بھی ہیں یو لار اللہ جل شانہ باندې پروزی نیغا دا صراط مستقیم دا غلار دا چې د حضرت آدم علیہ السلام نه د انبیاء سلسله را روانه ده د غلار خي او کتابونه واړو لوی مختلف را روان دي صد پاسه سل هغه کې سلور غټ کتابونه دي د غلار خي شرایع د انبیاء کرام را روان دي د غلار خي پیغمبران رسول او انبیاء راضی وغد غلار خی صراط مستقیم په اخر کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله جل شانه په درويشتو کالو کې پاغي قران پاک را واستول کوم مختلف نجما قسطا او دغلار رسول الله صلی الله علیه وسلم قول صراط مستقیم دا هر څه الله جل شانه اما شاکر و اما کفور بیا دا انسان یا شاکر جوړ شي او یا کفور جوړ شي شاکر قدردان او کفور ناقدره تاسو وکتلی یو سړی هغه ته هدیه ورکې معمولی
هغه هدیه چې تا نه واخلي نو هغه ډېر په ښه طریقې سره واخلي، قدردان وي. هر قسم روټۍ چې دې پې وخوره، لکه ساګ وي که دال وي که غوښه وي، قدردان وي. بعضې سړی ناقدره وي تا سره حق نه کېږي او هغه په هغې کې خبرې کوي، دا ناقدره وي. مؤمن هغه دی چې الله جل شانه هغه ته څنګه ورکړي، څنګه ژوند ورکړي، څنګه څه ورکړي، په هغې باندې قدردان وي. الحمدلله الحمدلله الحمدلله، یا الله ستا ډېر شکر دی. دا شاکر انسان دی. کوم مؤمن چې د خپل زمانې د پیغمبر او نن سبا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تر قیامت پورې دغه پیغمبر دی بل نه راځي، د هغه قدردان وي، په هغه ایمان راړي، د هغه نه سیرت، د هغه نه اخلاق، د هغه نه احکام زده کي. بیا کتاب چې کوم راغلی د هغې کتاب قدردانی کوي، د کتاب تلاوت کوي، کتاب باندې ځان پوهي، قرآن کریم، د دین اسلام قدردان وي. د دین د یو حکم که د هغې تعلق د آداب سره وي، مندوبات و مستحبات سره، او که د هغې تعلق د واجبات سره وي، فرض او واجب، هغه کوي، د هغې قدردانی کوي. دا انسان شاکر دی. الله جل شانه صحت ورکړی، د صحت قدردان وي، شکر وباسي او په دې صحت باندې د الله بندگی کوي او د الله د مخلوق سره مدد کوي. الله مال ورکړی، د مال قدردان وي، په مال کې د الله جل شانه برخه د هغه په نوم باندې وباسي، دا د الله قدردان دی. الله جل شانه چې څه ورکړي د هغې قدردانی کوي. بچی ورکړي د هغې قدردانی، د بچو داسې تربیت وکړي چې څنګه خدای پاک غواړي او د الله رسول څنګه فرمایلی دي، د هغې څنګه ارشادات دي، د هغې څنګه تعلیم دی، د هغې څنګه تربیت دی په هغه لار، دا د هغې قدردانی ده. د هر یو څیز قدردان وي. کپړې واچوي نه وي، د الله جل شانه حمد و ثنا وایي، شکر ادا کړي او په هغې کپړو کې الله ته مست ودرېږي. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای التجمل للعید، رسول الله صلی الله علیه وسلم اختر ته به ځان باندې هغه کپړې به واچولې چې کوم به ښې وي او امت ته تعلیم ورکوي چې ستاسو په کپړو کې کومې، یعنی امام بخاری رحم الله فرمایي چې نوي کپړې والا کوستي وي او د جمعې دپاره هم هغه کپړې واچو چې کومې ستا په کپړو کې بهترینې کپړې صفایي. دا ولې؟ ځکه چې د جمعې مز دا اهم مز دی، په هفته کې یو ځل کېږي. نو هغې دپاره د الله جل شانه نعمتونه په ځان واچو، ځکه چې الله دا نعمتونه دې دپاره درکړي او د دې قدرداني هم دغه د شکر چې ته هغه د الله دپاره استعمال کړي. انا هدیناه السبیل اما شاکر و اما کفورا. بعضې شاکر دی او بعضې کافر، او کافر او شاکر د دې ځای نه بیلیږي چې کله دې پوه شي الله جل شانه مازغه ورکړي دي، سوچ یې ورکړي دي، نو دا مومن او شاکر مسلمان بنده دا وایي چې زه چا پیدا کړم، هغه زما رب دی، هغه الله دی او دا هر څه ماته هغه راکوي. او چې کوم کافر دی هغه وایي زه په خپله راغلی یم، حالانکې دنیا کې یو کارم په خپله نه کي. دی چې خپله خېټه ډکوي دا انسان کافر، نو دی داسې نه دي کړي چې دی کیني او دی وایي چې زما د خولې ته به دا خوراک په خپله راځي، بلکې دی په هغې پسې ځي، هغه ګټي او بیا خولې ته نوړی اچي، بیا را د خېټه ډکه شي. کله کله د انسان د دې نوړی او د د خولې ترمنځ ډېره لویه فاصله وي، ډېره لویه لار وي. دی دا ګمان کوي چې زه په دې باندې قادر یم، حالانکې چې دی څنګه لاس پورته کړي دغه وخت کې فرښته د مرګ راشي، ملک الموت، او د اجل پوره شي. خو خلقو ته الله جل شانه کله مهلت ورکړي. حضرت موسی علیه السلام یو ځل کور ته دننه شو، په کور کې انساني شکل کې څوک ولاړو. موسی علیه السلام ورته وایي ته څوک یې؟ موسی علیه السلام ونه پېژن. هغه ورته وایي چې زه ستا روح قبض کولو ته راغلم، ستا ساه اخلم. موسی علیه السلام په څپېړه ووالو، ویې ښه ته زما ساه اخلې؟ فرښتې شکایت الله جل شانه ته چې یا الله تا زه داسې بنده ته استولی یم چې هغه په دې بد وګڼل. الله جل شانه ورته وفرمیل چې موسی ده ته ووایه چې د هغوی په شا باندې لاس کېږده چې څومره ویښته ستا د لاس د لاندې راله دومره کاله عمر به درکړم. فرښته راله ورته وویې. بیا موسی علیه السلام تپوس وکړو چې دا کلونه ختم شي بیا به سي، بیا به ومرګي، ځکه چې مرګ نه خلاصۍ نشته. موسی علیه السلام ورته وویل چې بیا مې اوس روح قبض. نو کله داسې وي چې الله جل شانه مؤمن بنده هغه ته مهلت ورکړي، او چې کوم انسان کافر وي دی پوه نشي، ناڅاپه په ده باندې مرګ راشي، اجل راشي، دی ختم کړي. انا هدیناه السبیل اما شاکر و اما کفورا. کافر انسان هغه خدای نه پیژني، هغه پیغمبر نه پیژني،
هغه وایي دا دنیا کې دا نور خپل راخیږي په خپله پروزي، دا سپوږمۍ خپله راخیږي په خپله پروزي، دا ونې او بوټي په خپله زرګونیږي، حالانکې دې پسې د الله جل شانه اراده ده شاته. هر یو کار د الله په اراده کې. زمیدار په ځمکه کې تخم وغورځوي، 2 منه 4 منه 5 منه غنم ورک کړي، د ده په نږدې هغه ورک شي، په لوټو په خاورو کې پروزي، په للمه یې وغورځوي، بیا الله جل شانه هغه زرغون کړي او په هغې باندې بیا وږي ولګي، په یو وږي کې سلسل دانې یا زیات، بیا هغه الله جل شانه ډېر. الله جل شانه قدردان وي، دی پوه وي چې دا فصل الله کړی دی، نو د هغه په نوم باندې د دې نه د هغه برخه وباسي، کم از کم عشر یا نصف عشر ته وباسي، کله د هغې نه ډېر وباسي. بني اسرائیلو کې د یو کس واقع ده چې یو بزرګ په لاره تېرېدو، هغه ووایي چې سخت قحط و، ناڅاپه په اسمان کې وریځ راله، لږه وریځ یو ځای ته لاړه، په غره باندې ودرېده او دا وریځې نه باران شروع شو، نور اسمان ټول شین دی. هغه باران اوبه په غره راتوی شوې، د غره نه بیا وښویدې، په خوړ کې لاړې، بیا د خوړ نه یو نهر بیل شوی و، هغې کې دی وایي زه ورپسې روان وم چې ما وکتل یو پټي کې سړی ولاړ دی، بلچۍ ورسره د اوبه خور کوي او هغه دا اوبه بیلوي، د تیریو ته یې اړوي، اوبه لګوي. وریځې نه ما نوم اورېدلی و، ما ده نه تپوس وکړو چې ستا نوم دی څه دی؟ هغه وایي چې زما سره ستا څه کار دی؟ ما ورته وایي چې د سره مې کار شته، نوم دې څه دی؟ ما دغسې اواز واورېدو، هغه وایي چې فلانکې نوم مې دی، دغه اواز ما واورېدو. ته څه عمل کې داسې خاص چې الله جل شانه په نورو خلکو باران نه وري، یوازې ستا په بټي باندې وورېدو؟ هغه ورته وایي چې زما په بټي کې فصل وشي نو زه دا 3 برخو کې تقسیم کړم، 3 برخو کې، یو برخه خپلو بچو ته کېدم، یو برخه تخم دپاره کېدم، بیا یې په ځمکه کې غورځوم، او 3مه برخه فقراو او مسکینانو ته ورکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا حدیث په کتابونو کې دا حدیث درج دي چې کوم تجارت، کوم خرید و فروخ، کوم کاروبار پاغې کې رښتیا وینا کوي او دوکه نه کوي او صدقه ورکړي، رښتیا وایي، دوکه نه کوي، صدقه ورکړي، پاغې کې الله جل شانه برکت واچي. برکت دا چې هغه په ظاهر لږ کار لیکن هغه ډېر زیات، او چې کوم کې معامله کوونکی تاجر دروغ وایي، قسم خوري په دروغه، دوکه کوي او د الله په نوم باندې ورکړه نه کوي، هغې نه الله جل شانه برکت محو کړي، هغه ته نه ختم شي بالکل. هغه شی لږ ډېر زیات وي لیکن هغې نه فایدې نه شي حاصلولی، دا چې په دنیا کې لیدی شي. نو عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې الله جل شانه په دې کائناتو کې چې څومره څه کېږي دا په خپله نه کېږي، دې پسې د الله جل شانه ذات د هغه ارادې کار فرما دي. خپل تعلق د دغه رب سره مضبوطول غواړي، ټولې خزانې د رزق د هغه په قبضه قدرت کې دي. الله جل شانه کله رزق سیوا کوي او کله رزق تنګي، دا د الله جل شانه په لاس کې. د رزق سیوا کول هم دنیا کې الله جل شانه څه پسې تړل دي، عقل پسې نه، تجربې پورې نه، سر سترګو پورې نه، بعض اعمال لاسي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم یو سړی دا غواړي چې د هغه په رزق او په عمر کې خدای برکت واچوي، نو دی د خپلو عزیزانو، رشتہ دارانو، د مور او پلار سره ښه کوي، ښېګړه دی کوي، صله رحمي دی کوي. فلیصل رحمه، دی د صله رحمي کوي. او مونږ ته به استادانو وایي چې کوم کس دا غواړي چې د هغه په علم او تقوا کې برکت راشي، دی د خپلو استادانو چې چا ورته دین خولی دی، چا ورته کتاب خولی دی دین، چا ورته حدیث خولی دی، چا ورته تفسیر خولی دی، د هغه خدمت د کوي، د هغه نه د دعا واخلي، هغه د خوشحال ساتي، په علم کې به برکت راشي. څوک د ده مصلح او مرشد دی، د هغه خدمت وکړي، هغه خوشحال ساتي، په تقوا او للهیت کې به برکت راشي. د ده پلار او مور دي، د هغه خدمت کوي، په عمر کې به الله برکت واچوي. د ده خپل خپلوان دي، عزیزان، ترونه، ماماګان، تربوران، خپل خپلوان، د هغوی خوشحال ساتي، د هغوی سره صله رحمي کوي، د هغوی سره رشته پالي، نو الله پاک به په مال کې برکت واچوي. نن سبا انسان دا ګمان کوي چې بیل شي، د چا تپوس نه کوي، بالکل ځان ته شي، نو بیا به مال د سره ډېر راشي، لیکن خوشحالي نی، کور کې چین نی، سکون نی. نو عرض مې دا کوله زما عزتمندو چې الله جل جلاله
په قبضه قدرت کې دی هر څه د الله په اختیار کې. دا په خپل نه کېږي. دا باران ورېدل نه ورېدل، دا یخني او ګرمي، دا رزق فراخت او قبض، صحت، بیماری، شفا، هر یو څیز دا د الله جل شانه په قبضه قدرت کې دی. دا په خپل نه کېږي. کله کله انسان ظاهري اسباب ته دغه نسبت وکړي. لیکن زه تاسو ته یو مثال درکوم. یو واقعا چې هغه حقیقتم کې دی شو، فرضیم کې دی شي. یو سړی پانسی شو د جرم په وجه. خلکو تماشا کوله، غیر چاپیر راغلیو چې مجرم پانسی کېږي چې خلک ته عبرت واخلي. نو چې کله پانسی شو د هغه نه سا اووته، خلکو تبصرې کولې. هغه یو وایي چې د پانسی دا کړه څومره ظالمه ده، د سړي نه یې په لږ ساعت کې سا وویسته چې مرۍ ته یې پرېوته. بل وایي چې نه، دا ټول کار د دې لاندې تختې و، دی په تخته ولاړو چې هغه تخته ته لرې شو رایښکله، نو دی ځوړند شو. که دا تخته نه لرې کېدی دی بیا نه مړ کېدو. بل کس ووایي چې نه، دا د جلاد و د هغه په لاس کې ټول کار و، که هغه تخته نه راښکلې نو تخته به نه لر کېده. دا ټول زیاتې او ټول کار د هغه په لاس کې دی. څلورم ووایي چې نه، جلاد خو په خپله نه دی کړي، هغه ته خو قاضي صاحب حکم کړی دی، د قاضي په امر سره شوي ده چې کوم کس فیصله کړي ده د هغه کړي دی، هغه فیصله نه کولی، دا سړی به نه مړ کېدو. پنځم پکې ووایي چې نه، داسې هم نه ده. قاضي فیصله چې کړي ده د د جرم او جنایت په وجه یې کړي ده، د دا ګناه کړي ده، د دا قتل کړی دی، د دا ظلم کړی دی، د هغې په وجه قاضي صاحب فیصله کړي ده. که چېرې د ظلم او زیاتې نه وی کړی نو بیا به قاضي دا فیصله نه کوله. الله جل شانه زما عزتمنو هغه په چا باندې ذره برابر ظلم نه کوي. الله پاک د عدل والا دی، هغه رحمان دی، هغه رحیم دی. انسان ته چې کوم مصیبت او تکلیف رسی، هغه د انسان د خپلو کړو وجه د ده په وجه باندې د ته دا تکلیف رسی. فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہے. ته خپل ځان ته وګوره چې ته غلط استعمالیږي او که نه. که چېرې ته د الله جل شانه خلاف ورزي کې، دا ضرر تا په خپل ځان ته رسولی. ځکه الله جل شانه په دغه صورت کې مخکې فرمایي چې بعضې خلک الله جل شانه د اور د پاره پیدا کړل، ځکه چې هغوی لار خطا کا، اما شاکر و اما کفور. دا انسان کافر دی، ناقدر او ناشکره، د الله جل شانه قدردانی ونک. او چې چا وکړه نو هغه خلک الله جل شانه د هغوی دپاره جنت تیار کړی دی، جنت ته یې بوتلی. نو دا نسبت چې څومره کېږي خالق د هر یو څیز الله، لیکن د هغه جنت ته د تلو په دنیا کې د حیات طیبه د نصیب کېدو سبب او ذریعه د هغه خپل عمل، کردار او عقیده ده. او د هغه جهنم ته د تلو په دنیا کې د تنګۍ او د مصیبت او د انتهایی تنګۍ د وخت تېرېدو، د ژوند تېرېدو سبب او ذریعه د هغه خپل عمل او د هغه خپل کردار دی. د دنیا نه کله کله دی دومره تنګ شي چې دی وایي ځان سره مې څه وکړي. باقي کارونه الله جل شانه کوي. کله الله پاک مدد او نصرت وي د یو کس سره، دنیا مخلوق هغه یو طرف ته شي، هغه ته نقصان نشي رسولی. دا په خپله نه، دا الله جل جلاله کوي. داسې د الله جل شانه قوت او طاقت په هغه پسې. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې یو واقع بیان کړی د تیر امتونو. او بادشاه، د هغه بادشاهي حکومت د سحر په زور باندې چلیدو. ساحر د هغه سره او د هغه د سحر په زور باندې بادشاهي چلیده. هغه ساحر بوډا شو، جادوګر کمزوری شو. نو دې بادشاه ته جادوګر ووی چې زما خو پته نه لګي، زما عمر ډیر شو، هېڅ پته نه لګي چې مرګ څه وخت راځي. او ته داسې وکړه چې یو خيار کس ما ته وګوره چې دا خپل فن او سحر هغه ته وښیم. بادشاه ورته یو وړوکی وکتو، هلک چې هغه ډېر قابل و. نو د هغه انتخاب وشو، ذهین و زیرک و په خبره باندې پوهېدو. هغه ته د وظیفې تنظیم، د خرچ او د اخراجات، د هغه کور او مور پلار سره خبره وشوه. هغه ماشوم یې دې ته تیار کړو. هغه هلک به د ساحر څخه تلو، د نه به جادو زده کولو سحر. بیا به واپس کور ته راتلو، هغه باندې بادشاه غټه خرچه کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې فرمایي چې په هغه زمانه کې چونکې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمانې نه مخکې دا هر زمانه کې پیغمبران راغلي دي او یو شریعت او سمه لاره په هر زمانه کې وه. په هغه لار د انبیاو چې څوک تلي دي هغه په حق دي، هغه مسلمانان. دی به په لاره تېرېدو نو یو ځای کې یو راهب په عیسائی مذهب باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې
چې څوک د عیسی علیه السلام په مذهب باندې وو او د هغې په دین باندې وو هغه مسلمانان. البته که یو سړی د عیسی علیه السلام محض نوم اخلي او د هغه په لار نه روان نو هغه مسلمان نه دی. د عیسی علیه السلام په دین کې یو خبره دام وه ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم ګڼ نومونه دي. په مخکې کتابونو کې د پیغمبر علیه السلام نوم احمد او بیا محمد صلی الله علیه وسلم. د دین علاوه نور صفاتی نومونه. عیسی علیه السلام فرمایي چې دې پیغمبر چې کله راشي د به تاسو نصرت کوئ، په د باندې به ایمان راړئ. لتؤمنن به ولتنصرنه. الله جل شانو د ټولو انبیاءونو دا اقرار اغشته دی، یا په آخر کې د عیسی علیه السلام نه اغشته. که کوم یو سړی په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه پس په هغه باندې ایمان نه راړي، د عیسی علیه السلام نه مني. لکه یو سړی وایي چې زه ټول قرآن منم خو قل هو الله احد دا صورت الیاذ بالله دی وایي نه منم، نو دی خدای نه مني، د په الله باندې ایمان نشته، ځکه چې دا صورت هم الله نازل کړی دی. یو سړی وایي چې هر یو څیز حرام ګڼم چې کوم خدای حرام کړی دي، خو سود کې حرام کړی نو دا زه حرام نه ګڼم، دا هغه عقیده دا نه ده. هغه وایي دا حلال دی، دا مسلمان نه دی، ځکه د قرآن کریم په دې آیت باندې ایمان نشته. وحل الله البیع وحرم الربا. الله جل شانو تجارت حلال کړی دی او سود حرام کړی دی. دی وایي سود حلال دی، که دی وایي زه مسلمان یم، دی مسلمان نه دی، ځکه چې د الله جل شانو څه خبرې منل او څه نه منل دا ستا د خوښې کار شو. او قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جو جی میں آیا اس کے پیچھے چلا. نو هغه زمانہ کې د عیسی علیه السلام دین حق یو راهبو، هغه د عیسی علیه السلام په مذهب باندې هغه به د خدای عبادت کولو. دا هلک چې بتلو دی جادوګر سره نو په هغه راهب باندې به تېرېدو او هغه ته به یې کتل د هغه عبادت د هغه خدای یادول، دوی ورته ډېر خوند ورکو. نو اول خو یې تماشه کوله، بیا ده څخه ننوت، ده ته یې وایي چې دا زم کول غواړم. هغه ورته وایي چې ښه، او هغه ورته بیا چل خولو، بیا ورته چې داسې کو داسې کو داسې کو، د هغه مذهب اختیار کو. خو بیا یې تپوس کړی دی چې چېرته ځې راځې، نو ده ورته حال ویلی دی. ورته وایي چې داسې وکړه چې ګورې بادشاه ته به زما حال نه وي، کني نو ما ته به بادشاه سزا راکړي، زه د هغه نه پټ دا کار کوم. او د دې طریقه دا ده که ته جادوګر څخه چې ته ناوخته لاړې ما څخه ایثار شوې، نو هغه ته وایه چې زه کور کې ایثار شوی یم. او چې کور ته ناوخته لاړې او تپوس یې نه وکړو، نو ورته وایه چې زه جادوګر څخه ایثار شوی یم. نو دې هلک دغسې کول. یو ځل دې د بادشاه هغه ښار ته چې دننه کېدو، د هلک ساحر څخه تلو، نو حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو آفت راغلی و د ښار په دروازه کې و، بهرني خلک دننه نشو تللی، دننه خلک بهر نشو راوتی. لکه څنګه چې پخوا د ښاریو فصیلو دیوالو د پېښور نه ګیر چاپېر فصیلو دیوالو دا لورۍ دروازه، دا شنغرۍ دا فلانکۍ دا ډنګړۍ دا دغسې د هر ښار به دیوالو. نو ښار په دروازه کې یو آفت پروت دی، یو بلا څه شی، څوک وایي زمری او څوک بل څه، خو نه بادشاه هغه لرې کولی شو نه خلکو لرې کولی شو، او خلک په مصیبت کې اخته وو. دا هلک رالو، د یو ګیټې راواغشتو، او دی وایي چې یا الله که چېرې دا سړی راهب په حق باندې دا کوم څخه چې زه ځم او ما ته ستا بندګي خولی ده دا په حق ی، نو دا بلا او مصیبت ختم کړي. ګډ ګیټې ویشتو، هغه پې ولګېدو، هغه مړ شو. خلکو ته پته ولګېده چې دا دی هلک. دا خبره په عوامو کې خوره شوه. د بادشاه یو وزیر هغه په سترګو ړوند و، هغه ورته وایي چې هلکه تا کې خو کمال دی او زما دا سترګې که تا ښې کې نو زه به داسې داسې. نو دی ورته وایي زه خو سترګې نشم ښې کولی، خو الله یو ذات دی چې زمونږ خالق او مالک دی، هغه یې ښې کوي. دې ځای نه د انسان بنیادي عقیده شروع شي، هر یو کار الله کوي، ښه کول الله جل شانه کوي، شفا هغه ورکوي، زه نشم کولی. البته که ته په الله باندې ایمان راړې نو زه به د الله نه سوال وکړم او الله به ستا سترګې ښې کړي. هغه ورته وایي ټیک ده، بس ده دعا وغوښته سترګې ښې شو. یا الله ما ته چې راهب کوم دین ښولی دی، که دا دین ستا حق دین وي نو ته دا سړی سترګه ورکړي، دا نظر یې راولې. د سړي نظر رالو، بادشاه څخه چې دی لاړو نو سترګې روغې وې. بادشاه ته تپوس کوي چې دا څنګه، ځکه چې داسې حکیم او طبیب خو تر اوسه پر لا نه دی پیدا چې دا ړوند دی روغ کړی. ده ورته حال نه وي، بیا وروستو ورته حال وي.
بیا دا هلک راوغوستو، ورته وی چې دا ولې هلک هم ورته حال نه وي، ورته وی چې سخته سزا به درکړم، حال وایه تا ته دا چا ښولي؟ بیا ورته راهب وښولو. هغه راهب خو بادشاه قتل کو، په اره باندې 2 ټوکړې کو. بیا دې هلک ته وی په ده باندې زر کثیر خرچ کړی و، ډېر مال دولت یې باندې خرچ کړی و. ده ته یې وی چې ګوره تا هم وجنم د دې دین نه واوړه، دا پرېږده او ساحر چاته څه ښایي هغه اختیار کړه. ده ورته وی چې نه. بیا دې بادشاه ورسره سپایان کړل، ورته وی چې لاړ شئ دې غر ته بوځئ او د غره څوکې ته یې ورسوئ او هلته ترې اقرار والی که چېرې دی د دې خپلې لارې نه اوړي خو ټیک ته، او که نه اوړي نو د هلته نه یې راوغورځوئ. دی چې غر ته کله وخېژولو نو هلته ده دعا وکړه، چې دی کله غورځولو دعا یې وکړه چې یا الله دی نه ما خلاص کې او د دی نه ما بچ کې، ته دی سره پوه شي. بس زلزله راله، دی الله جل شانه بچ کو، د غره ویښ ته رالو ژوندی، هغه نور ټول مړه شول، په هغه کاڼي راله. دی بیا آبادۍ ته رالو. کوم کس چې د الله جل شانه سره تعلق مضبوط وي نو دی بیا د مخلوق نه یریږي هم نه. بیا هغې ښار ته رالو، بادشاه ته رپورټ لاړو چې هغه کس خو رالو. بادشاه راوغوستو، ورته وی چې هلکه هغه نور خلک څه شو، هغه سپایان څه شو؟ بیا هغوی سره خو داسې وشو. بادشاه حیران شو، یو کس دی، دا د الله جل شانه نصرت او مدد. الله پاک هر څه کولی شي او هغه په هر څه باندې قادر دی. کله کله مونږ د خپلو مزغو د سترګو په لار باندې سوچ کوو، بیا د الله جل شانه د کارون نه خلک انکار وکړي، العیاذ بالله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې یو سړی په غوا باندې سورو نو غوا ورته سر راواړولو، ورته یې وویل چې انما لم اخلق لهذا انما خلقت للحرث، مجھے اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ تم میرے اوپر سواری کرو. زه دې دپاره خو نه یم پیدا چې ته په ما سورلي کو، سورلي خو په اس کوه، په قچر کوه. زه خو د ځمکې اړولو دپاره، د ایوي دپاره، د بچو پیدا کول لپاره، دې دپاره پیدا. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث په خپله مبارک بیان کو، د تیر وخت واقعه، او بیا یې وفرمایل چې زمان په دې ایمان دی چې غوا خبرې کولی شي د الله په قدرت، او د ابوبکر هم په ایمان دی او د عمر هم په ایمان دی. دومره زیرک او هوښیار خلک چې د هغوی نه افضل ترین دنیا کې په امت کې بل څوک نشي کېدی، او محمد رسول الله چې په ټولو کائناتو کې افضل دی. د الله جل شأنه په قدرت باندې ایمان، دا انسان چې پیدا شي نو د اعتماد او یقین په خپل سوچ دی خطا شي، په خپلو سترګو وي، حالانکه سترګې خطا کېږي، سوچ خطا کېږي. په سړي باندې چې لغون لیونتوب راشي بیا کار نه کوي، مازغه بیا تور او سپین کې فرق نشي کولی. په سترګو باندې چې کاڼې شي بیا ورته یو څیز دوه ښکاري، سترګې خطا کېږي. د انسان قوت سماعت کار پرېږدي، نو اعتماد او یقین دا صرف او صرف د الله جل شانه په ذات باندې. بهرحال دا هلک بیا ونیو، بیا نورو کسانو سره کو بادشاه، او ورته وایي چې دی بوځئ سمندر ته په کښتۍ کې کېنوئ، چې ښه لرې بوځئ نو هلته ورته ووایي که دی دا لار پرېږدي او د ساحر دین ته راوړي، دا ټول کافرو، نو وی ټیک ته، او کني نو بیا سیند کې وغورځوئ. چې کښتۍ کې کېنولو دا ټول ورسره ناست دی، یوازې دی. حدیث مبارک کې واقع ډېرو کتابونو کې ذکر ده دا حدیث. نو هلته چې کله ورسېدو دی هلک دعا وغوسته چې یا الله د دی نه ما خلاص کړي. بچه څنګه دا دعا وغوسته، کښتۍ الټه شو، دی بچ شو، نور ټول ډوب شول، او دی الله پاک وویستو، غاړې ته یې راوست. بیا رالو بادشاه ته رپورټ لاړو چې صاحب هلک خو بیا رالو، هغه کسان ټول ډوب شول. بادشاه ته تپوس وکړو د ورته حال وایي. بیا دی بادشاه ته وایي چې بادشاه ته زما مرګ غواړې؟ وایي چې یاو. وی زه تاته یو طریقه ښیم، هغه لار اختیار کړه نو زه بیا مړ شم. بادشاه ورته وایي چې څه ده؟ وایي چې ټول خلک به راغونډ کې نر او ښځې، او بیا به د دوی په وړاندې ما د کوجري او ونې سره ځوړند کړي، بیا به زما دا لینده او زما دا غشی واخلي، او په دې لینده کې به دا غشی واچي، او بیا په ما اولیو د ویشتو په وخت کې به دا وایي چې بسم رب هذا الغلام، بسم رب هذا الغلام، د دې هلک د رب او پروردګار په نوم سره دا غشی زولم، دغسې ما نشي وجلی. بادشاه ورته وایي ټیک ته، خو خلک به راغونډې. بادشاه چې څومره رعایا وه ټولو خلکو ته اعلان وشو، ټولو خلکو کې دا واقع مشهوره وه. خلکو وایي چې یو هلک دی هغه بادشاه نشي وجلی چې به اوس به مري، دا په کومه طریقه مري؟ ښځې او سړي، نر ښځې ټول تماشې ته راغله. او بیا چې کله یې دی ونې سره وتړلو او هغه غشی بادشاه واغشتو، د ده په لینده کې کېښو، هغه یې راښکله لینده، نو دی ولګېدو په دې ځای باندې، او ساه یې ورکړه، وینې دې توی شو. ټولو خلکو ایمان راوړو،
آمنا برب هذا الغلام آمنا برب هذا الغلام. د دې الک پر رب باندې زمونږ د ټولو ایمان دی، ځکه چې دا الک د بادشاه د فوج د سپایانو د لښکر نشو وجلی، یو الله په نوم سره دی لاړو. دې نه معلومیږي چې یو ذات داسې شته دی چې هغه حیات او ممات، مرګ او ژوند، احیا او اماتت د هغه په لاس کې دي، هغه هر څه کوي. ټول ایمان راوړو مسلمانان شول، سوا د لږو کسانو نه چې هغه د بادشاه سره ګر چاپېر د هغه په حلقه کې پاتې کېدل. چې کله دا اواز شو ټول وی چې آمنا برب هذا الغلام، بادشاه نه وار خطا شو، وزیرانو ته وی چې څه وکړو؟ هغوی ورته وی چې صاحب دا خو یو هلک و، اوس خو ټول خلک د هغه په شان شو، اوس به څه کوې؟ به یې خندقونه وکنستل، په دې خندقونو کې اور واچوئ چې کوم کس دا نوی دین پرېږدي، دین اسلام، نو دی رستو کوي، او چې کوم نه پرېږدي په همدغه عقیده باندې د دې هلک، نو دی په دې اور کې اچوي. قرآن کریم کې په سورة بروج کې الله جل جلاله د دې خندقونو تذکره کړې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے قتل ہوئے، خندقون والا ہلاک شل، تباہ شل، ذکر چې د هغوی دپاره هلاکت ته ابدي په جهنم کې. النار چې په هغې کې اور بل کړی وم، ذات الوقود د هغې لمبې وي اوچتې اوچتې، اذ هم علیها قعود چې کله دی د خندقونو په غاړه باندې ناست وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، او دی چې مسلمانانو سره او مؤمنانو سره څه کول د هغې دی ته پته وه چې موږ دی سره څه کوو. بعضې کتابونو کې راځي چې خلک یې غورځولو، نو دغه وخت کې یو زنانم راله، زنانم وي نارینم، هغه زنانه په لاس کې ماشوم د خوا د مور تېرولو، نو هغه زنانه ته یې وی چې دین پرېږدی وی نه، چې څنګه یې اور ته نږدې که غورځولی، نو هغه رستو شوه. هغوی دا خیال و چې دا دین پرېږدي، د هغې په هغې ماشوم زړه نو شو، ځکه چې زه ځم دا ماشوم را سره سوځي. کله کله د مور رحم مهرباني په خپل بچی باندې د خپل ځان نه زیاتی، ځان خطره کې اچوي لیکن بچی بچ کوي. حیواناتو کې هم دا شته، ځان خطره کې اچوي خپل بچی بچ کوي. د غټ حیوان سره به مقابله د خپل بچی دپاره، یو وړه غوندې مرغۍ وي چرچڼه یا خارونۍ، د خپل بچی د بچ کولو دپاره به غټ سي سره مقابله. نو دې ووی چې دا بچی مې مري، نو دا رستو شو. نو چې رستو شو یو قدم دوه، نو دې ماشوم به ته د غېږې نه آواز ورکړو چې مورې د اور ته دانګه، دا اور نه دی، دا جنت دی، باغ دی. هغه ماشوم دغه وخت کې د خبرو کولو نو هغه د مور خوا راوله. کومو ماشومانو چې خبرې کړي دي، یو شپږ ماشومان دي په د مور په غېږه کې، په هغې کې یو دام دی، چې دا یې څنګه ووي، بس د مور یې اور ته ودانګل. الله جل شانه د هغې سره څه معامله کړې ده. حدیث مبارک مونږ پرون په حدیثو په کتاب کې لوستو چې کله شهید د الله په لار کې مري، نو هغه د شهادت په وخت کې دومره تکلیف محسوسوي لکه څنګه چې په چا باندې چونډۍ ولګي. بعضې روایت ورکې راځي که قرصة النمل، لکه څنګه چې میږې څوک اوچیچي، د میږي چک څومره تکلیف، هغه عمره شهید محسوسوي. مونږ ته ښکاري دا یې لاس بیل شو، دا یې د مخ څېره ورانه شو، دا یې سر ټوکړې شوی دی، چقېدلی دی، دا پیدا چل شوی، دا پیدا چل شوی، او دی دومره تکلیف محسوسوي د الله په لار کې چې کوم ځای. نو زما عزتمندو عرض مې کولو چې الله جل شانو هر یو کار هغه الله کوي، ځکه د الله جل شانو نه په هر څه کې سوال کول پکار دي، او اسباب چې کوم الله پاک اجازت درکړې دی هغه اختیارول پکار دي، د صحت دپاره او د مصیبت نه د بچ کېدو دپاره، د رزق دپاره، هر څه د الله جل شانه په قبضه قدرت کې دي. مومن الله دې په صفاتو باندې پیژندې شي چې په دې کې د ایمانی صفات پیدا شي، نه دا چې د سوچ او نظریه او عقیده هم د هغه خلکو په شانی لکه څنګه چې د دنیا نور کافر دي. الله پاک دې موږ د بخو خبرو د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.